هغوی به چې د شپې کله ګناه وکړه قدرتي به یې سهار په دروازه باندې لیکل شوي وو چې دې سړي بېګا زنا کړې ده، دې سړي بېګا غلا کړې ده، دې سړي قتل. زمونږ او ستاسو د امتیان کومه ګناه ده چې نه یې کوي، هره ګناه کوي خو الهه پې د ستاریت دا پردې راخورې کړي. شرمئ یې نه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خاطره پټې ساتي چې دا کار څومره بدکاره دي. خدا امتیان د محمد عربي د اله په دوی خفه کېږي، نه یې رسوا کوي. هغوی به چې کله زکات ورکوو نو د هغوی به 4 روپۍ د زکات وه. مونږ چې زکات ورکوو نو زمونږ زکات چې دی نو هغه 40 روپۍ. هغوی په فصلو کې 25 روپۍ زکات ورکوو، مونږ فصلو کې 2.5 روپۍ زکات ورکوو. هغوی به په 1,25,000 زکات ورکوو، مونږ په 1,02,000 روپۍ زکات ورکوو. هغوی به په 10 لاکو کې 2.5 لاک روپۍ زکات ورکوو، مونږ په 10 لاکو کې 15,000 روپۍ زکات ورکوو. نو دا څومره اساني ده. دا د چا د خاطره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. خو داسې سوچونه کوي چې ګینې هغوی فصلو کې 25 ورکړي دي نو ګینې مونږ 2.5 ورکوو نو مونږ نه به اجر زیات وي. نه، مونږ ته اله د محمد عربي د خاطره یو بل قانون را لېږلی چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. دا ستا امتیان چې کم څوک یو نیکي کوي که نه د خدای تعالی په نزد یو په 10 چنده اجر درته میلاوي. نو چې ته 2.5 روپۍ زکات ورکړې په 100 کې ستا عملنامه کې به د 15 روپو زکات ثواب اچولی کېږي. هغوی به 50 منځونه په 24 ګنټو شپه ورځ کې کول، مونږ 5 منځونه کوو. څومره اساني ده. دا 5 نشو کولی. دا لنډې ورځې چې راشي نو د دې مؤذنینو او مولیانو پسې د امیان خان دي. خو د ماسپښین مونځ یې خلاص کړی لا نه وي نو دا لټ خو ناوخته مونځ کوي. نو هلته ملا صاحب بیا پسې غوږونو کې ګوتې ایښي اذان شروع شي. نو بیا د امیان وایي یاره دا مولیان هم پوره اوزګار دي، ټیم لا راغلی نه بیا په بنګونو شروع. 5 نشو کولی، هغوی به 50 منځونه کول. خدا سوچ مه کوئ چې 5 منځونه دي نو ګینې 50 مونږ به اجر کمې نه. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. 5 منځونه کوه خو په عملنامه کې به اله مونږ او تاسې ته د 50 منځونو اجر اچوي. یاره دا قدم په قدم ګوري مونږ ته ډېر درانه کتلی شوي دي. زمونږ یې ډېر قدر کړي زمونږ خالق. پکار دی چې وخت تېرېږي خلق قانون سختوي. پاکستان کې اختلافات او لانجې او بې امني زیاتېږي که نه. نو تاسو ګورئ هغې دپاره قوانین دوی ټیم په ټیم سختوي. او چې کله ټیم اخر راځي او د دې امت زمانه راغله نو اله العالمین ورته قانونونه اسانه کړل. عقل دا تقاضا کوي چې په مونږ نور هم بوج زیات ایښی وی چې دا ډېر خلاف ورزیانې کوي. خدا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خاطر دی. مونږ د چا امتیان یو، د هغې هستۍ د خاطره خالق ته ګران یو. انک مختار الرسل و امتک خیر الامم. یا رسول الله تمام رسولانو کې خو غوره تاسې یئ، خو ستاسو امت په ټولو امتونو کې یو بهترین او غوره امت دی. بیا دې دنیا کې نور خصوصیات زمونږ دا دي. دا مخکینی چې څومره امتونه و هغوی به چې ګناه وکړه نو د ګناه د رژېدو دپاره یې یوازې توبه وه او نور داسې کارونه نه وو چې د دوی دا ګناه پې ورژېږي. د رحمت للعالمین د خاطره مونږ ته خداوند کریم په دې اعمالو کې داسې اعمال را لېږلي چې یو طرف ته په هغې عمل باندې اجر مترتب دی، اجر میلاویږي، او بل طرف ته هغه دویم عمل د مخکې عمل او د دې منځ کې د ګناهونو دپاره یو عظیمه کفاره ګرځولي وي. د ماښام مونځ دې وکړه، ماخوستن مونځ راغی، هلته دې اودس وکړه او بیا دې مونځ وکړه. نو دا اوداسه چې څه اجر دی؟
د مانځه چې څه اجر دی په تیاره کې ته جومات ته روان که نه بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامه یا رسول الله علیه السلام امت ته د زیری ورکا چې کوم امتیان دي په تیاره کوي په نیمه شپه او په تیاره باندې جوماتونو ته روان وي چې ورځ د قیامت د پولی صراط په سختو تیرو کې به دې ته ډېره ښایسته نوراني رڼا لګېدلې وي دی به روان نو یو طرف ته دا څه مري وجرونه دي جماعت ته راشو دا یو مونځ ادا کوو په جمع باندې یو په 25 چنده یا یو په 20 چنده موږ ته پې اجر میلاوي او بل طرف ته د ماښام او د ماخوستن منځ کې څه ګناه چې دې کړي وي که نه او د ماخوستن مونځ دې پسې وکړو د اودس دې وکړه چې دې مخ ته دې اوبه واچولې په دې سترګو چې دې چا ته کتلي و هغه ختم شو په دې غوږونو چې دې څه اورېدلي و هغه ختم شه په دې زبان چې دې څه ویلي و صغایر چې څومره دې ټولو لره کفاره ده یې درته ورژول ختم یې کړل رحمت للعالمین تمثیل داسې ورکوي ستاسو د یو کس د کور په درشل کې چې نهر وي او د کور مالک په هغې کې 15 کرتې لام وي د ده په وجود به د ګناه خیرې پاتې کېږي صحابه کرام عرض کوي نه به پاتې کېږي وی دغه مثال د 15 او د سنو د منځونو دی زما کم امتي چې پابندۍ سره دا کوي په وجود به یې د ګناه خیرې نه پاتې کېږي دا خصوصیت زموږ استاد سره ښه نور امتونه داسې نه و چې به منځونه کول او بیا به یې ګناه ورته ډیلیټ کېده او ختمېده نه دا زموږ خصوصیت جمعه چې در باندې کله راشي د جمعې مونځ ته راشي د خلکو په اوبو به قدمونه نه اړئ خبرې به هم چا سره د خطبې په ټیم کې نه کوي که بل انسان غږېږي نو ته به ورته دومره هم نه وایې چې چپ شه بلکې د ګوتې په اشاره به ورته وایې که دې ورته وویل چې چپ شه بیا ستا ګناه نه معاف کېږي ګورې د جمعې هغه اجر دې ختم شو بل به د خلکو په اوبو قدم نه راړئ بعضې شیخ مکوټران وي داسې د اول صفې ټیکه کړې وي لټ رستو را روان وي بیا به د خلکو په اوبو قدم اړي او مخکې صف ته به ځان را رسوي نه چې رستو راړي رستو کېنه چې دومره د اول صف شوقي نو اول ځان را رسوه مخکې کېنه او خبرې دې ونه کړې د جمعې مونځ دې ادا کړه د دې جمعې او د مخکې جمعې منځ کې چې دې څومره ګناه کړي ده هغه ټوله ستا ختمه شوه ورژېده د رمضان شریف روژه در باندې راله د یو کال چې منځ کې کوم ګناه دې کړې درته ټوله ختمه شي د عرفې شریفې روژه دې ونیوه حدیث مبارک کې راځي یو کال مخکینی او یو کال را روان د 2 کالو ګناه دې پې معاف کېږي د عاشورې روژه دې ونیوه د یو کال ګناه درته پې معاف کېږي دا ټول خصوصیات چې دا تاسو د علماو نه اوري دا تاسو اورېدلي په منبرونو باندې ما هسې بیا در یاد کړل دا ټول خصوصیت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې امت محمدي دی ګوري دا زمونږ استاد دی دا نور امتونو ته دا شرفتونه نه وو خو خپل کمال به نه ګڼئ ښه ځان نه به هغه بې ادبه نه جوړوئ چې خپل عمل ته سترګې دي او د رسول الله مبارک خاطر او شفاعت ته سترګې نشته وایي زه به په خپل عمل بچ کېږم او دا عمل به وسیله کوم ځکه زما عمل د خدای تعالی درګاه کې شان لري قدر لري خو وی رسول الله مبارک نشم وسیله کولی ولې هغه هلته څه قدر نه لري نو د ده دا عمل د خدای دربار کې قدرمن او د محمد مصطفی ذات د خدای درګاه کې قدرمن نه ګڼي که هغه دې وسیله کې پیش کوي شرک دې وکړو که د خپل عمل پیش کوي ښه کار دې وکړو نو بعضې خلک د خپل عمل چې دی د رسول الله مبارک نه قدرمن ګڼي الهه دې د هغې بې ادبو نه موږ او تاسې وساتي بل خصوصیت د دې امت دا دی چې کله دې سترګې پټې کړي او دوی قبر کې کېښودلی شي دا مخکې امتونه چې د موسی علیه السلام قومیانو د ابراهیم علیه السلام قومیانو په قول د بعضو